او مسلمان دا اللہ دا حکم پابندی کی او حج کی دوین عبادت پدی میش کی دا قربانی دے تیر جمعہ دا قربانی متعلق ما یوسو خبر عرض کری ہوئی دین دا ستنے لیکی اور نبی علیہ السلام فرمائی پتاسو کی او سڑے تر اغا وقت پوری کامل مومن مسلمان نشی پوری دلے تر سوچ دہغا خواہشات زما در ورشوی دین تابع نشی دین ویلے کی دیتا کہ دا اللہ رب العزت احکامات دا اللہ دا نبی پر طریقہ پورا کول دیت دین ویلے کی اس کو سڑے دا اللہ دا احکامات کو پورا کول گئی او مخبل مرضی او خبل منشائی گئی نو اللہ رب العزت دا انسان خبل مرضی خبل منشا دا قبول دا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اللہوی پیغمبر دی خلق تو آیا کو تاسو دا اللہ سے محبت کو الغاڑے نو دا اللہ دا نبی تابداری کئی اللہوی پیغمبر دی خلق تو ہے چھ زما تابداری کلچ بیستا تابداری اکرلا نظم و صلی محبت کو کما او گناہ میں معاف کر اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ وی زما تابیداری بہم کے او زما دا پیغمبر تابیداری بہم کے اس کو اسرے وی چنا قرآن دے او دا زد اخپلی مرزے او دا اخپلی منشا مطابق دا دی قرآن نا ترجمہ کو ما او دا دی قرآن نا احکامات اخلما کم چی زما عقل منی کم چی زما شعور منی بس حق با اخلما مرضی با زمائی چاہت با زمائی خواہش با زمائی نو اللہ تدا قبول لن بلکہ اللہ رب العزت پیغمبر توی ما تعالی کتاب در کو دا کتاب تخن کو تغور سوا بلغ ما انزل الیک پیغمبرہ تعالی جزکم کتاب در کوما کم وحی در کوما دا وحی متخن کو ترس اللہ فرمائی پیغمبرہ تعالی میں کتاب در کو تمید دید پار رولے گلے چتبہ دا خلق سکے دی خلق تبا تعلیم دی کتاب ورکے دیتا بدا قرآن کریم تعلیم ورکے پیغمبر اللہ مربی انسان ترا لے گلے دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی انما بعثت معلما ذا اللہ استاد را لے گلے پیغمبر علیہ السلام فرمائی بلغوا عنی زمان خلق تدین و رسوائی اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی انما انا القاسم تقسیمون کے دین زیمہ تقسیمون کے دین زیمہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین فتاس زما سنت لازم دی او زما خلفاء راشدین سنت فتاس لازم دی اور پیغمبر علیہ السلام فرمائی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ چانچہ زما تو سنت اسر محبت کو ساتھو اگر ماں سے محبت کو ساتھو اور چانچہ ماں سے محبت کو ساتھو اب اپا جنت کے زما سبیوزی اس پیغمبر علیہ السلام تا اللہ کتاب برکو نصر پارا ددید پارا چھ اللہ رب العزت پیغمبر توئی یتلو علیہم چتبد دی قرآن کریم تلاوت کے دی خلقو تا دا بتبیت بیانے
ويزكيهم د دوی چې کوم یا تزکیه هم تکې دا خلق د دې تزکیه نفس دا پتا باندې لازم ده دې خلقو ته دین ته بیانې زمای عزتمند الله پیغمبر علیہ السلام معلم اول جوړ کړ امت ته نو نبی علیہ السلام نے فرمایل چې تاسو کې یو سره تر هغه وخت پورې کامل مؤمن نشي کېدلی تر څو چې د هغه خواهشات زما دروي شي دین تابع نشي صحابه کرامو ته نبی علیہ السلام فرمایي تاسو کومونس کوي نو تاسو مونږ وکوي کما رایتمونی لک تاسو جزسن به مون دلما سرنګ اولی دلما زجسن مونږ کوم د سیمونځ بتاسو کوي صحابه کرامو د رسول الله مبارک آداب محفوظ ساتلې صحابه کرامو د رسول الله مبارک زمای زموږ اقوال افعال د نبی علیہ السلام محفوظ ساتلې د نبی علیہ السلام راوړل شوی دین زمای زموږ د صحابه کرامو ته الله نبی فرمایي په حجۃ الوداع کې کله چې رسول الله مبارک حج کو فرمایو او دا د رسول الله مبارک آخری د حج خطبه وا نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایل ما تاسو ته دین دا ورسو صحابه کرام ورته ورغه کو الله محبوبا تا د دین حق ادا کو به نبی علیہ السلام ورته فرمایل دا دین به تاسو غایبین تر رسوي سورل سوکانا صدقا سم پوشو صحابہ کرام د دنیا ګډ دین ورساو صحابہ کرام تابعین او تابعین صحابہ کرام تابعین او تابعین د الله دا دین تمامي دنیا ته ورسو ننم تاسو موږ ګورو د پیښور د اصحاب بابا تذکرہ موږ تاسو کو پسین کې د صحابه کرامو قبرونه دیر چا تیر استاسو زمون په دې ملک کې د صحابه کرامو قبرونه په افغانستان کې د صحابه کرامو قبرونه په چین کې د صحابه کرامو قبرونه دا سو نبی علیہ السلام صحابه ته ویلې ما تاسو ته دین در ورساو اوس بدا دین تاسو غیبی تر سره نبی علیہ السلام نو فرمایي اصحاب النجوم زما صحابه پشان دستور دي فبأيهم اقتديتم اهتديتم سوچ چې زمان کم صحابی پس روان شو دغه هدایت دی صحابه کرام د رسول الله مبارک صحابه دا الله معیار د حق وګرځاو رسول الله مبارک چې کله د دنیا نه فرمایلا رسول الله مبارک امت د صحابه کرام پرې خو د رسول الله صحابه دا هغه چې د رسول الله مبارک دین په خپل ځان کې راوستي د رسول الله هر ادا صحابه کرام محفوظ ساتل دا د رسول الله مبارک هر ادا نبی علیہ السلام یو واری زمای زموږ د یو جنتی تذکرہ کوي آخری جهنم نه الله رب واسي او چې کله الله د جهنم نه رب واسي الله رب عزت په جنت ته بوزي یو وی جنت پي زمای زموږ د سره بد سیو ګوري خدای دا جنت په چانه تیار کړي الله رب العزت ورته فرمایي ودا جنت میتانه تیار کړي زمای زمندو دا سره بعضتی یا الله تما پوری خان دی خان دا چې ته چې کوم رب العالمین کما یلیق بشانه سنچ دا الله د شان سره خای الله جل شانه خنداو فرمایلا دا حدیث چې کله حضرت جبرئیل بیاناو نو زمای زمندو سرنګي چې دا الله د شان سره مناسب دا نو جبرئیل امین اب شان ته خندا او فرمایلا سنچ د جبرائیل امین د شان سره مناسب بے رسول اللہ کے صحابوں کا حدیث بیاناو رسول اللہ مبارک او خاندل رسول اللہ مبارک بخفل شان مطابق او خاندل رسول اللہ صحابوں کا بیان کو آقا صحابی چخفل شاگر کا بیانی آگے چکم دے اقرنگی او خاندی سنچ رسول اللہ پا خاندالی دلے دے بے صحابی تابعی چکم دے آگا تابعی چکم صحابی شاگر دے آگا چخفل شاگر کا بیانی آگا اقرنگی او خاندی سرنگی چکم آگا خفل استاذ پا خاندا باندی دلے دے او زمائی زدقم دو تربتی دورا پورے دا رسول اللہ مبارک دا زمان الفاظ ہم محفوظ دی او دا رسول اللہ دا خاندا آگا چکل ہم محفوظ دی ننم خلق چې استاد کله دا حدیث بیانې نو استاد خو خاندي شاګرد چې کوم لسوتی هغه د استاد خندا سیکي به هغه خندا
هغه خپل بل شاګرد ته بیانې. بیا زموږ عزتمندو دا سلسله روانه ده د رسول الله مبارک چې کومه خندا ده الله هغه محفوظ ساتلې ده. داسې رسول الله مبارک مېلمستیا کړې ده په کجورو باندې، په اوبو باندې. رسول الله مبارک چې څرنګې دوه سیزونه خوړلي دي، نبی علیه السلام مېلمه ته دوه سیزونه ایښي دي. اوسه پورې چې استاد کله دا حدیث بیانوي اقرنګې زموږ عزتمند دي ته مسلسلات وایي، په تسلسل سره چې کوم دی اقرنګې کجورې اوبه کېږي، شاګرد ته ورکړي، شاګرد یې وخوري. وایي نبی علیه السلام داسې مېلمستیا کړې. خو رسول الله مبارک په ډوډۍ باندې غوښه ایښې ده، نو رسول الله مبارک ډوډۍ باندې غوښه ایښې ورکړي چې الله کله چې استاد حدیث بیانوي ومکرنګې ترتیب سره چې کوم دی شاګرد بیانوي، شاګرد ته بیانوي. د رسول الله طریقه کار محفوظ دی. کو رسول الله مبارک د چا لاس نیول او حدیث مبارک بیان کړی دی. نن هم چې استاد کله شاګرد سره مصافحه وکړي، لاس یې ونیسي، حدیث ورته بیان کړي، وایي دقرنګې رسول الله د خپل شاګرد لاس نیولی و، بیا د صحابي د خپل شاګرد لاس نیولی و، بیا صحابي دا د تابعي د خپل شاګرد لاس نیولی و. تر دې پورې چې زما استاد ما ته حدیث بیانو، نو زما دا لاس د هغه د دواړو لاسونو په منځ کې او ما ته دا حدیث بیان کړی. دا دین چې محفوظ دی، دا زموږ عزتمندو د دې د حفاظت ذمہواري الله مستی ده. دین محفوظ دی، د رسول الله راوړی شوی دین دا د قیامت د سبا پورې به محفوظ. او چې دین ختم شو بیا په دې مقدس ځمکه باندې به څوک پاتې کېږي نه. زموږ عزتمندو دې د وجې نه د ټولو نه اول چې ستا او زما په ذهن کې دا خبره چې صحابه کرام دا معیار د حق دي. صحابه کرامو چې نو تاسو کوم دین را رسولی دی دا حق دین دی. صحابو چې کوم ادا کړی دا رسول الله مبارک یو ځای کې ناست حدیث بیانوي، دا خپل ګیره داسې نیولې ده او مسلسل دا ګیره نیولې ده. بیا رسول الله مبارک صحابي شاګرد چې هغه د رسول الله دا حدیث اوریده او د رسول الله دا ګیره نیولې لیدلې، هغه چې خپل شاګرد ته بیانو، هغه وایي ما رسول الله چې لیده ما ته دا حدیث بیانو، رسول الله دا ګیره داسې نیولې وه. بیا هغه خپل شاګرد ته وایي، هغه خپل شاګرد ته وایي تر د نن ساعته پورې چې رسول الله مبارک کومه ادا کړې ده هغه آداب محفوظ ده، هغه الفاظ محفوظ. رسول الله راوړی شوی دین دا محفوظ دی. دین وجه نه نبی علیہ السلام نے فرمائی په تاسو کې یو سړی تر هغه وخته پورې کامل مؤمن نشي کېدلی تر څو چې د هغه خواهشات زما د راوړل شوي دین تابع نشي. نن موږ او تاسو وګورو خلک په موږ او تاسو ګزار کوي، نو ګزار د څه خبرې کوي؟ ګزار د دین خبرې کوي چې زما رسول الله مبارک په احادیث باندې ګزار کوي، د رسول الله احادیث باندې ګزار کوي. رسول الله مبارک حدیث نه منما دا مونږ ته صحیح نه را رسېدل. تېره جمعه ما تاسو ته درې عقاید چې کوم دی د منکرینو د احادیث ذکر کړي. درې دعوې دي. یو دعوه لومړنۍ دعوه دا ده چې دا مونږ او تاسو باندې صرف او صرف د قرآن تابعداري لازم ده، د قرآن نه علاوه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نه په مونږ باندې لازم وه نه په صحابه کرامو لازم وه. دا لومړنی ګزار استاسو او زمونږ باندې لري خلک. دویم ګزار یې دا و چې د رسول الله تابعداري دا لازم وه خو په صحابه کرامو باندې، په مونږ باندې نه. د رسول الله چې کوم تعلیماتو، د رسول الله چې کوم احادیثو، رسول الله چې کوم احکامات ذکر کړي هغه صرف او صرف د رسول الله د زمانې سره خاص وو، په مونږ او تاسو باندې نه لازم. درېیمه دعوه د هغوی دا وه چې نه د رسول الله احادیث دا ټیک ده چې دا زمونږ او ستاسو لپاره دي، خو چې مونږ ته را رسېدلي په کومه طریقه نو دا طریقه قابل د اعتماد نه ده، په دې اعتماد او بروسه نشي کولی. ځکه څوارلس سوه کاله په منځ کې تېر شوي. دا درې دعوې د چا وي؟ دا د هغه خلکو وي چې کومو خلکو به چغه واله چې مونږ صرف او صرف قرآن منو. نن هم د هغه خلکو دعوه دا ده مونږ او تاسو ته وایي اقیموا الصلاة، مونځ قایم کا. ویتنی اقیم الصلاة د دې دا طریقه دا مونځ قایمول دا نه چې دا مونږ او تاسو به سهار 4 رکعاته مونځ کوو، دا د ماسپښین 10 رکعاته کوو، دا د جمعې 12 رکعاته کوو، دا د مازدیګر 4 رکعاته کوو. دا مونځ مونږ ته الله نه دی یاد کړی. هلکه کوم مونځ یاد کړی؟ مونږ ته دا ویلي دي چې تاسو په دې ملک کې نظام قایم کړئ. نظام قایم چې د حج خبره راشي وایي د حج نه مراد د بیت الله طواف نه دی،
د حج نه مراد صفا او مروه نه ده، د حج نه مراد چې کوم دی زمزم نه دی، د حج نه مراد چې کوم دی عرفات نه دی، مینا نه ده، مزدلفه نه ده، شیطان ایشتل نه دی. د حج نه مراد یو اجتماعي کانفرنس دی. زما عزتمند دا هغه خلک دي چې ما او طالب په یو غوړ نوم باندې دوکه راکړي. هغه غوړ نوم سره موږ ته وایي موږ اهل قرآن باندې. اوس دا نوم ځان ته ورږدي، دا نوم ځکه ځان ته ږدي چې دې خلکو په دې نوم باندې زما عزتمند لګی شي د مسلمان په ایمان باندې حمله کوي. اوس کو تا ته دا وایي چې د پیغمبر علیه السلام احادیث نه منمه، کله به راولګي حضرت عائشہ نبی علیہ السلام د 9 کال عمر کې امام بخاری روایت راوړي چې حضرت عائشہ سره رسول الله مبارک واده شوه دی او رسول کې شوه د حضرت عائشہ د 9 کال عمر کې شوه دی. وګوره نبی علیہ السلام د 9 کال ماشوم سره چې کوم نکاح کړی، دا عقل مني، عقل نه مني. خو ما ته رسول الله بیان کړی دا، د رسول الله صحابه بیان کړی دا. بس زمانن زمات سر تشک ایمان یؤمنون بالغیب، مومن کو هغه دی چې په غیب ایمان ساتي. ما ته الله رب العزت چې څه فرمایلی دي دا معنی لیدلي، دا معنی لیدلي. زين بسم الله الرحمن الرحیم، د بسم الله د بی لاندې ټکی دی، د بی د لاندې زیر دی. زه بسم الله وایم، دا ما ته صحابه کرامو نه په دغه ترتیب باندې را رسیدلې ده. زما استاد ما ته ښودلې چې د بی لاندې زیر دی او د بی د لاندې ټکی دی. نه زه بسم الله وایم او نه بسم الله وایم، زه بسم الله وایم. دا ما ته ښودلې چا ده، دا ما ته ښودلې چا ده. ما ته الحمدلله، زه الحمد وایم، الحمدی نه وایم، الحمدا نه وایم. دا ما ته ښودلې چا ده، دا ما ته ښودلې چا ده. دا ما ته په دغه تسلسل او په دغه طریقه باندې را روانه ده، په کومه طریقه باندې، په کومه واسطه باندې چې ما ته قرآن را رسېدلی دی، هم په دغه طریقه او په دغه واسطو باندې ما ته احادیث د رسول الله را رسېدلي. خو زما عزتمندو څه خلک داسې چې د هغوی په دماغو کې فتور پروت دی، بیماري پرته ده، مرض پروت دی. نو چې کله بیماري او مرض وي زما عزتمندو هغوی له خوند ورکوي. یو سړي باندې خارښ لګېدلی چې دا ځای ګري، هغه له خوند ورکوي. حالانکه خارښ دا د خوند شی نه دی، دا بیماري ده، دا بدن سرمن خرابوي، دا زما عزتمندو څه ښه شی نه دی. خو هغه له ګرول خوند ورکوي او دې ګرولو سره هغوی نکېږي، کېدای شي کینسر کې ولاړ شي. او زما عزتمندو د هغه سوچ او فکر دا نه دی چې د دې خارښ چې کوم ځای خارښ کوي دا ګرومه دا به زخمي شي، او بیا چې زخمي ځای ګرومه دا به کېدای شي نورم خراب شي، بیا نه ډاکټر کېدای شي کټه وکړي. دغه رنګې په دې معاشره کې بیماران دي، هغه بیماران چې هغه د عقلي بیمار دی، هغه بیمار چې هغه د نظریې بیمار دی، هغه بیمار چې هغه د قرآن سره تعلق نشته، هغه بیمار چې د رسول الله د احادیثو سره تعلق نشته. چار شب قربان شه د صحابه کرامو نه. اتلسم د ذوالحجې دی، دا د ذوالحجې میاشت ده، د جمعې ورځ ده، د رسول الله صحابي دی. هغه صحابي چې هغه ته ذوالنورین ویلی شي، ذوالنورین ورته ولې وایي؟ د نبی علیه السلام دوه لورې د رسول الله مبارک دا د ده په نکاح کې وي. او په دې روی کائنات کې د حضرت عثمان نه علاوه بل څوک په دې مقدس ځمکه باندې داسې نشته چې هغه ته د پیغمبر دوه لورې په نکاح کې میلاو شوي. د نبی علیه السلام یو لور حضرت زینب، د حضرت رقیه دا د حضرت عثمان په نکاح کې وه. حضرت عثمان زما عزتمندو هغه دی چې د رسول الله یوه لور حضرت رقیه په نکاح کې وه. حضرت رقیه چې کله وفات شوه نو رسول الله مبارک حضرت عثمان ته دویمه لور حضرت ام کلثوم په نکاح ورکړه. حضرت ام کلثوم چې وفات شوه رسول الله مبارک مو فرمایل که زما بله لور وه او هغې نکاح نه وی نو ما به هغه حضرت عثمان ته په نکاح باندې ورکړی دی. حضرت عثمان د رسول الله مبارک صحابي دی، هغه صحابي چې رسول الله فرمایي په جنت کې به د هر پیغمبر یو خواجه یو رفیق یو دوست دی، او زما په جنت کې دوست حضرت عثمان. حضرت عثمان بھائی نبی علیہ السلام په یو مجلس کې ناست دی، وی هر یو کس بلاس چې خپل مرګري لا د خپل مرګري خواته لاړ شي. نبی علیہ السلام په خپله پاسېدو حضرت عثمان له غاړه ورکړه. حضرت عثمان د رسول الله هغه صحابي دی چې کله ایمان راوړو نو د حضرت عثمان ته حضرت عثمان د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دعوت باندې ایمان راوړو.
او تر چې کوم خبر شو نو تر دا اوتړو او دای بند کو او ورته تر هغه وخت پورې بندیوان دی تر څو پورې چې تا دا نوې دین اسلام نه پرې. حضرت عثمان ورته فرمایي ځان چې کوم دی الله په ذات باندې قسم وي زه اسلام پرې خودو ته نه تیار کو زما د بدن نساء اوږدې په اسلام پرې خودو ته نه تیار. هغه حضرت عثمان دی دته فلورین وای د رسول الله ټولې دی په نکاح باندې اغستی. عثمان ته غنیم وای ځکه زما عزتمند الله ولا مال او دولت دې ورکړل. صحابه هم پکې حضرت عثمان ذوالنورین یو وجدا علما ذکر کوي چې حضرت عثمان ته ذوالنورین ذکروي چې حضرت عثمان د دوبل هجرت کړي کله چې په مکه مکرمه کې کافرو او د مکی مشرکانو مسلمانانو ته تکلیف رسول شروع کړ نو حضرت عثمان هغه کسو چې حبشي ته هجرت وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت او چې کله د حبشي هجرت وشو دا غینه بعد چې د هجرت کله مدینه منوره ته کېدا نو حضرت عثمان د هجرت مدینه منوره ته. حضرت عثمان هغه صحابي رسول الله دی چې رسول الله مبارک غزوه تبوک کې چې د غزوه تبوک په موقع باندې ډیر زره صحابه کرام د رسول الله سره او د دې لښکر د پاره انتهایی مشکل وا د درې میسي د لښکر انتظام حضرت عثمان رضی الله عنه. حضرت عثمان ته چې پته ولګېدل چې رسول الله ته په لار کې تکلیف ده نو حضرت عثمان ورپسې سامان دومره ولېږه چې زما عزتمندو یو سر په یو دی کې بل سر په بل. حضرت عثمان د رسول الله مبارک هغه صحابي دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي اے عثمان منافقان بتانا د خلافت دا کم کمیس ته دا بتانا اوباسي او ثابت قدمو سے غره کمیس نه باس. حضرت عثمان چې کله رسول الله مبارک مدینه منوره ته هجرت وکړ مدینه منوره کې خو د خوږی اومنه وي بیری روما د مدینه منوره نه بعد یو پیل هغه پیل دی یو يهودي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایي دا رسول واخلي حضرت عثمان لاړې زمين عزتمندو هغه يهودي سره خبره وکړه په 2000 درهم باندې هغه کوي دی یوي ورځي پیدا یو ورځ بسای یو ورځ بسای هغه يهودي ویلې دا کوي دا زما ده او د دې چې کوم ده زه چې دا خرڅ کوم زما وسی زه پټیو وکوم زما باغونه دي خدای ورته ویلې چې 2000 روپۍ براکي 2000 درهم براکي نو نیم بتاله درکما. حضرت عثمان اعلان وکړ یو ورځ بسای یو ورځ په يهودي نو حضرت عثمان مسلمانانو ته ویلې مسلمانان بلارل نو په هغه ورځ باندې چې د حضرت عثمان نمبر وو د 2 ورځې په دې ځان دراو په بل ورځ په يهودي اسناستل يهودي نه بچاو بنا غستل بیا لیکن اس حضرت عثمان ته وی چې دا نیم نورم والا بیت 5000 درهم باندې اغلین په نور وانس 6000 درهم باندې په هغه وخت کې حضرت عثمان مسلمانانو لا زمای عزتمند د خبو او کوي وانس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایي مسجد نبوي دا صحن ده د کی فراخي راوستل غواړي چې دا لیک فراخ شي دا د جمعات مکه لګه زیات شي څوک بلاس د پلان کې چې کوم ده دا یو چروا یو زه باغی کې بخښ کو چې کوم ده سارو درول ودا مسوک واخلي حضرت عثمان لاړې هغه واغستو هغه وخت کې سمې عزت مندو په ډېر لوی قیمت باندې هغه واغستو. اما عثمان زمې عزت مندو اما حضرت عثمان د رسول الله صحابي دی رسول الله سره ډېر محبت ته رسول الله د حضرت عثمان سره ډېر محبت ته زمين عزت مندو تقریبا 12 کاله حضرت عثمان خلافت کړی دی او زمين عزت مندو حضرت عثمان په زمانه کې څه خلک پیدا شو سب مصر کې پیدا شو سب کوفه کې پیدا شو سب عراق کې پیدا شو هغه خلکو منصوبه جوړ کړه چې حضرت عثمان دا قریشی دی او یوازې د قریشو حق نه لري چې مسلمانانو باندې لوا چي کوي نو لہذا یو ناره والا ان الحكم الا لله وی قرآن بادشاہی وی بس کوم د هر سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام رومبه ویلو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله فمید من صحابه کرام
رسول الله مبارک د دنیا نه پرده فرمایلا انصار راغون شو په یو ځای کې چې موږ ځان له یو مشر ټاکو یو خلیفہ ټاکو نبی علیہ السلام د دنیا نه پرده فرمایلا حضرت ابوبکر صدیق ته پته ولګېدله حضرت عمر ځان سوال نستو حضرت ابوبکر صدیق او عمر لاړې دا کوم ځای کې چې دا صحابه کرام ناست دي انصار ناست دي نبی علیہ هغه ته فرمایل ما د رسول الله مبارک نه اورېدلې دي الائمه من قریش ائمه او مشران د قریش نام د قریش نه خلق د ابوبکر صدیق پلاس باندې بیعت وکړ ابوبکر صدیق د دنیا نه پرده فرمایلا به حضرت ابوبکر صدیق نه بعد حضرت عمر فاروق خلافت ورته ملاو شو حضرت عمر فاروق چې دنیا نه ته د شپږو کسانو یو کمیټي جوړ کړه او ورته ویلې تاسو به یو کس خوښ کړئ او هغه چې کوم د مسلمانانو خلیفہ جوړ کړئ هغه شپږو کسانو کې به زما عزتمندو مختلف صحابه کرام دي باندې ټول کې زما عزتمند یو تبا کا اختیار ملاو شو هغه کوم د بیعت د حضرت عثمان په لاس باندې حضرت علی مرتضی رضی الله عنه فرمایي حضرت عثمان په موږ ټول کې ټول نه بهترین حضرت عثمان چې کله خلافت وکړ نو خلک یو ناره والا زما عزتمند هغه ناره دا وا چې موږ د قران ولې د قران تابعدار من قرآن منونکي من د قرآن تابعدار د دې په مقابله کې حضرت ابو هريره ده د دې په مقابله کې مغیره بن شعبه ده د دې په مقابله کې حضرت حسن او حضرت حسین ده د دې په مقابله کې حضرت علی ده یو طرف دا زمای عزتمند هغه خلک دي چې هغه داوی رسول الله دا فرمایلی دي عمر دا ابوبکر صدیق دا سکړي دي عمر فاروق دا سکړي دي زمای عزتمند بل طرف ته هغه خلک دي هغه ورته موږ ته قرآن بیانو تاسو راته افراد ذکر کوي تاسو د افراد خبره کوي زه د قرآن خبره کوم ته د رسول الله خبره کوي زه د قرآن خبره کوم ته د ابوبکر خبره کوي زه د قرآن خبره کوم ته د عمر خبره کوي زه د قرآن خبره کوم ته د ابو هريره خبره کوي زما عزتمند هغه خلکو بغاوت شروع کو حضرت حضرت عثمان ته پته ولګېدله حضرت عثمان مختلف گورنران او مختلف مدینه منوره کې یو شورا اجلاس وشو هغه کې دا ویلې چې تاسو بلان څه چې کوم خلکو فساد جوړ کړی دی دې ته وایي چې چا د گورنر نه شکایتي د حد په موقع راشي هغه به کوم دی امیر المؤمنین خپل شکایت وړاندې کړي دا خلک چې په مختلفو اطرافو کې اوسېدل هغه خپل منځ کې د دوی مشر عبد الله بن سلام دا يهوديو د زمای عزتمند یو سازش جوړ کړ او دا ټول را جمع کړل او زمای عزتمند د حضرت عثمان خلاف आवाज پورته کړ رومبنه ناره چې ولګولا دا دې خلکو لګولې وا چې من قرآن منونکي یو زما عزتمند نن هغه خلک نو صاحب په دې ملک کې موږ تاسو و ناره وي قرآن منونکي قرآن مني خو قرآن کریم چې سوي هغه نه مني قرآن چې ما ته سوي هغه باندې ما ته نه سو قرآن کریم راته چې سوي دا قرآن ما ته داوي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کله صحابه په شان ایمان تاسو راوړو تاسو له هدایت به مومئ ما ته وایي صحابه کرام زمانه پر حجت نه زمانه پر دلیل نه ده د الله پیغمبر دلیل نه ده نړون بلای نارا چې چا لګولې وا چې زه قرآن منونکی ما او تاسو کوم پیغمبر یادوي ابو بکر یادوي حضرت عمر یادوي نه ابو بکر منما نه قرآن نه چې کوم رسول الله منما نه حضرت عمر منما زه قرآن منونکی ما دا لګول دا ناره لګول چې دا خوارج نړون بلای ناره دا لګول نړون بلای چې دا خوارج لګولې وا او د دې په مقابله کې حضرت مغیره ابن شعبه حضرت ابو هريره هغه خلکو چې زما عزتمند رانل او 500 کسان دا مدینه منورې ته د حاجیانو په شکل کې رالل زما عزتمند او د حضرت عثمان د کور محاصره وکړه حضرت عثمان په منبر باندې تشریف فرما دے حضرت عثمان د منبر نه راکوس کو حضرت عثمان په جماعت کې د حضرت عثمان توحید وکړو صحابه کرام حضرت عثمان تعرض کو درخواست ورته کو اجازه راکا چې د دې موږ د دې سره څنګه جنگ وکړو حضرت عثمان ویلې زعما ځان نه جوړو ما چې د مسلمانانو خلیفہ او د هغه پلاس باندې د مسلمانانو د کلمه ګول د کلمې ویونکي وینه پیشي هغه خلیفہ ځان نه جوړو اصله چې په اسلام په تاریخ کې رومبای هغه خلیفہ څنګه شمه چې دا په توګه باندې د کلمه ویونکي وینه پیشي وي دا ځان نه جوړو دیمه وجه دا چې د رسول الله د حرم د مکې مدینه منورې د اسمکا په دې مدینه منورې پر اسمکا باندې دین نه پې کوما
د مدینه د اسمکه د حرم رسول الله فرمایي د دې حرم چې کوم دی دا حرم دی د دې حرمت او د دې تقدس په خاطر چې کوم دی چې کوم جنگ نه حضرت عثمان د حضرت عثمان باندې قرآن بند شو سکان کومه باندې شولې سلوی کړه د حضرت عثمان دا پکور کې محاصره ده خلک سوال کوي حضرت علی مرتضی ورته وي حضرت ابو هريره ورته وي صحابه کرام ورته ویلې لاس شام تلاشا مکی مکرمه تلاشا حضرت عثمان وی یو خام نظم ما ته رسول الله ما صلی الله رسول الله ما ته یو وعده را ناغستلا چې دا خلک برازي د تانه منافقان دا کمیس مباسي د خلافت خدا نه پرې دي او صبر وکړي ما د رسول الله سره وعده کړی دا هغه حضرت عثمان چې کله خلکو تنگ کو د رسول الله وسی حسنین دا د حضرت عثمان رضی الله عنه دا د دروازې څوکیدارانو دی د حضرت عثمان پهرداری کولا سم منافقان سرالل هغه خلک چې आवाज لګاو من قران منون کیو هغه په شان طرف باندې زمای د مند کوشش وکړو د دې نه مخکې حضرت عثمان کومري توخته فل کوټي چت توخته اے خلکو خلک چې وجل کوي په سوجه باندې کوي یا په دې وجه باندې وجل کوي چې مرتد شي ما کلمه ویلې دا اسلام نه قبول کړي دي د اسلام نه بعد ما بل دین نه قبول کړي زه مسلمان ما په سبه وجه نه دیم نمبر خلک چې وجل کوي په دې باندې چې یو شادي شوه ده یو واده کړي دي هغه بدکاری وکړه هغه سنور کس گواهان دالل او د ਸੰساری کی نبی به وجنی زمین عزت مند ما چته په کفر په حالت کې د اسلام نه وړاندې په اسلام کې ما بدکاری نه کړي او دریم نمبر چې پناه په باندې سو کوجلې قصاصا قتل کیږي اے خلکو نه سو پناه په باندې وجلې چې قصاصا نه قتلوي تاسو ما پس جرم وجنی کوم جرم نه وجنی کوم خطا ده کوم ګناه ده کوم غلطی ده څه شي در سره دې تاسو ما وجنی زما د وجلو لپاره تاسو سره جواز څه شي او حضرت عثمان ورته ویلې اے خلکو تاسو نه ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ زما د جنت کې دوه زیره رسول الله فرمایله تاسو نه ګورئ چې کله مدینه منوره ته راغله خلکو باندې امور ذو مسلوا وبدوي ما تاسو له کوم نه پیوا غستو نن په ما باندې د امور مسله رااله تاسو په ما وګ باندې کړلې هغه مسجد نبوي چې داګه د فراخي ضرورت رااله ما داګه د پر اسمه واغستلا نن تاسو ما هغه جمعه تنه پرې دی زمین عزت مندو حضرت عثمان فریاد وکړو ګله وکړه خلکو ته خپل خبره مخې ته کې خودلا خو باغین دې اچا نه منله کوم خلکو چې بغاوت کو کوم خلکو چې आवाज لګاو چې من قران باندې من قران منون کیو بس من کې سوي دا حق دی نو حضرت عثمان زمین عزت مندو دا حضرت عثمان پسې بشاط رب باندې راوختل حضرت عثمان د روزي په حالت کې دی دغه وخت مرته خلک وي اے امیر المؤمنین اجازه راکا چې موږ د خلکو سره جنگ وکړو زمین عزت مند حضرت امیر المؤمنین ورته سوي حضرت عثمان ورته وي نه ما ته کوم دی رسول الله په خود کې وي ابو بکر عمر ورسره دی چې ستا او زموږ جماعت په حوض کوثر باندې دروجی حالت ته ما زیاره ټیم دی او خلک ورواوختل د قران کریم تلاوت کوي زمین عزت مندو یو کس پکې داسې دی چې هغه د حضرت عثمان ګیره اونې ولا او آیت کو هغه ته داسې وکتل وکړ اسلام لار موجود وي او دا حالت لیدلې وي اپړې ځت خپشوي وي افورن باندې مسکش فورن مسکش به حضرت عثمان باندې گزار وکړو او څو کسانو په حضرت عثمان گزارونه وکړل حضرت عثماني حضرت عثماني په خنجر باندې او شهید کو او حضرت عثمان تلاوت کی د قران فسیف فیکهم الله پدی آیات باندې د حضرت عثمان بنا پرې ننم دغه قران کریم دغه نسخه د حضرت عثمان زمیدت مندو د حضرت عثمان بنا دی پرتدا لازمیدت مندو محفوظ کو حضرت عثمان هغه صحابي دی زمیدت مندو چې حضرت عثمان کله مسلمانانو ته ضرورت راغله حضرت عثمان د مسلمانانو مدد کړل حضرت عثمان زمین عزت مندو هغه دي خلق شهید کو نن مندو تاسو ګورو حضرت عثمان د دنیا نه لاړ لیکن کوم خلق چې حضرت عثمان ته تکلیف ورساو حضرت عثمان رسول الله تا رسول سره په خنجر باندې ولېګا زمین عزت مندو هغه خلق الله نه سو نابود ننم تاسو او زمون په دې معاشره کې مختلف علوم سره او مختلف اوازونو سره خلق لګې دي علماء حق ټارګټ کوي وجنه پس ګنا پس خطا
پس جرم باندې نبی علیہ السلام خو چې کافر لم کس لګا نو ور تبعی ویلې او الله شیخ د اسلام دعوت ورکړي اوی د اسلام دعوت ورکړي کو دعوت قبول کو هډه راخدا چې کلمه ویلا د تانه مال محفوظ کو د تانه جان محفوظ کو نبی علیہ السلام کو فرمایي چانچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلا د زمان خپل مال خپل جان خپل عزت محفوظ کو بس په دې باندې زمان طرف نه د گزار چې کوم د اجازت نشتا چې کلمه ویلا او کو چرتا اسلام قبول نکو بے ورته جزیه او ټیکس براکه کو جزیه او ټیکس یې ومنلا بے بم کی گزار نکه کو دا غیم اون منلا بے ورته جنگ ته تیار شه زتا سره جنگ کوما نن زمای عزت منو من چې د علماء کرامو لاسونو چتو زمون علما چې شهیدان کیږي دا په کوم جرم شهیدان کیږي زما مسلمان کلمه گو چې وجل کیږي په کوم جرم باندې وجل کیږي زما په مسلمان چې زما عزت مند دا وی وخه دا د کوټونو او د چتونو دیوالونو پسې او په چتونو دیوالونو پسې خلی دا په کوم جرم باندې دا هغه دور دی چې رسول الله مو فرمایي قیامت ته نږدې به یو وخت راشي قاتل ته بدا پته نه لګي چې زه قتل کوم نه پس جرم یې کوما څه چل شوی دی سړي کې څه ګناه ده څه خطا ده چې دا قضا وجنه ما مقتول ته بدا پته نه لګي چې زه دا سړی زما وجنې نو ما په کوم ګناه وجني پس جرم نه وجني زما خطا سره زما غلطي سره زما عزت مندو دا د قرب قیامت حالات دي او قرب قیامت زما عزت مندو قیامت چې قائميږي دا په اشرار قائميږي په نیکانو پاکانو باندې بل قائميږي نن تاسو ګورئ د اختر نه بعد زما عزت مند په دې یو هفته کې څومره لوی لوی علما دا د دنیا نه ناړل تاسو ګورئ ما دا څو ورځې وشولې سوچ وکړ زما عزت مند شیخ ادریس رحمت الله علیه زمونږ استادو د دې کې پی کې زینت العلماء زینت المحدثین حضرت شیخ صاحب کې د دنیا نه کا څو ورځې نه په دماغ کې جمله تاویږي را تاویږي حضرت شیخ په بخاری درس کو امام بخاری رحمت الله علیه چې کله ډیر تنگ شو نو د اختر شپه امام بخاری رحمت الله علیه سوال وکړ الله ستا فراخ خدمت په ما تنگ شو الله ما والا ما شاید چې حضرت شیخ سے بل د شپې دعا کړي الله دې خلق می نور دې عزت په سروا تسبست الله ما والا ا دې یو مولوی صاحب جملې می کتلې او دې یو مولوی صاحب وای من چې کله مدرسه کیو طالبان نو چټې نه ورکو طالبانو ته لاشه اختر په پلان سره تیر کړي مور سره به تیر کړي یارانو دوستانو تعلقاتو رشتہ دار سره به تیر کړي اختر من اختر کی چټې نه کو د دې لپاره چې دا طالبان بلاشي پلارلا ملال بشي مورلا خويندو کړه بلاشي ماماګانو کړه بلاشي عزیزانو قربانو کړه بلاشي رشتہ دارو کړه بلاشي تعلقاتو کړه بلاشي دوستانو کړه بلاشي لیکن زما عزت مندو منګو تاسو څوک په باب کراچۍ کې هغه اختر به کلی وطن کې تیر کما کلی ته بلار شما وطن ته بلار شما هلته می وطن دې کور می دې زما عزت مندو خلق اختر لا زما عزت مندو چې مسافر وي سفر نه کلی تراشي زما شیخ کله چې زما عزت مندو الله رب العزت اختر د فرزان له وخته مخکې بچ د اختر غټ اختر براتو نو حضرت شیخ په زما عزت مندو په مکه مکرمه کې زما عزت مندو حاجانو سره بو په عرفات کې بو په میدان کې بو په مزدلفه کې بو شیطانان بشتل کله به وړو کې اخترو هلته به د مدینې منورې په روضه خر سره به خوا کې زما عزت مندو هر اختر کله د رسول الله په خوا کې کله په میدان کې کله په مزدلفه کې کله زما عزت مندو په عرفات کې کله به الله ته تشکر نیولې کله به خلکو ته دین اسلام بیانو کله به شریعت بیانو کله به قال الله قال رسول بیانو کله به د شپې الله ته سجده لګولا زمکه د حرم بوا بیت الله د مخامخو کله به الله ته سجده لګولا د عرفات میدان نو کله به سجده لګولا د مینا میدان نو کله به سجده لګولا مزدلفه نو دا اختر په حرمینو کې زما عزت مندو دې کرته الله او خلا شیخ ادریس راځه دې اختر ما سره دې هغه شیخ ادریس خلق چټینو کې پورون ته لګي حضرت شیخ الله په ځان کراو ازل دې اختر ما سره دې د رسول الله سره تیر کا د رسول الله په حوض کې سر باندې د حضرت شیخ استقبال کړي کاش چې موږ تاسو له خپل علماو قدرداني وکړه کاش چې موږ په دې پوه شو کاش چې دې علماو دا سوي زونه دا موږ تاسو ته ښکار شي کاش چې دې علماو دا بدې ورځې موږ تاسو ته ښکار شي کاش چې دې علماو دا دردونه کاش چې علماو په کور کې دا چغې کاش چې علماو د یتیمانان بچي کاش چې یتیمانانو د بچو په خپل کې شیدل پیزار مو ته ښکار شي
کاش چې موږ تاسو په دې پوه کړو چې دین اسلام څه ته وایي. دین اسلام دې ته نه وایي زما پښتون زما مسلمان رور انن په مولا پسې نښتی دی، هغه دا وایي مولا چې کوم دی چاندې غواړي، هلکه چانده غواړمه، دا چانده زه کور له نه غواړمه، دا جماعت د تمامو مسلمانانو دی، زه چې جماعت د چانده غواړمه دا د دې مسلمانانو ذمواري ده. جماعت آباد ساتل دا د دې مسلمان ذمواري ده. جماعت په هغه سړی جوړئ چې کوم سړی په الله ایمان ساتي. انما یامر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. جماعت جوړونکی هغه دی چې په الله ایمان ساتي، په ورځ د آخرت باندې ایمان ساتي. جماعت د مولا ساتي دی اداب نه دی، دا د مولا جاگیر نه دی، مدرسه د مولا جاگیر نه دی، مدرسه د مولا کور نه دی. مدرسه د دې دپاره ده چې د تمام عالم انسانیت براسي، تمام عالم اسلام، تمام عالم اسلام افراد براسي. دلته به دین زده کوي، عقیده به زده کوي، نظریه به زده کوي، د رسول الله سنت به زده کوي، قرآن به زده کوي، اذان به زده کوي، کلمه به زده کوي، لا اله الا الله به زده کوي، سبحانك اللهم به زده کوي، الحمدلله به زده کوي. دا د دې ټولو مسلمانانو مشترکه ده. نو چې د ټولو مسلمانانو مشترکه ده، دې جومات له به چاندم ورکوي، دې جومات له به پیسې هم ورکوي، دې له به ټایم راوړي، دلته به راځي د الله دین به هم زده کوي، مال به هم ورکوي، جان به هم ورکوي، ځکه به اسلام آباد. او که ته وایې چې زما په اسلام به آبادي او دا به داسې په کور کې آباد شي، نو په کور کې څوک اسلام آباد نه ساتي، نه په کور کې چا دین زده کړی دی، نه څوک زده کولی شي. جومات د تمامو مسلمانانو شریک ځای دی، په دې کې ټول مسلمانان عبادت کوي، په دې کې تور او سپین نشته، په دې کې عرب او عجم نشته، په دې کې انتر او لیکه پړه نشته، په دې کې پښتون او سندھی او بلوچی نشته، په دې کې پنجابی او زمای عزتمند پارسیوان نشته. هر کلمه گو مسلمان. جماعت د هغه دپاره دی، مدرسه د هغه دپاره ده. دا به راځي دا جماعت به آباد ساتي، دا مدرسه به آباد ساتي. ته به خپل وس کې، زه به خپل وس کومه، دا به آبادو، د دې خیال به ساتو. قدما او تا جماعت او مدرسه د منځوي اصطلاح د الله سره ملاقات، الله سره ربط، الله سره د تعلق بل ځای ته ماته وښیه. پټو کې جوړه د الله سره تعلق، کارخانه کې جوړه د الله سره تعلق، دکان کې جوړه د الله سره تعلق، راته وایه کوم ځای کې جوړه، ډانس په کلب کې جوړه، پایاشۍ کې جوړه، د جوارۍ پاډه کې جوړه، بازار کې جوړه، مارکیټ کې جوړه. الله سره د تعلق بل ځای کوم دی؟ د جماعت او د مدرسې نه علاوه بل ځای ماته وښیه. مولا د منځ نه وباسه، راځه ته راشه. تا خو چې کله ما مولا د منځ نه ویستو، سونه مې ورکړه زرګرله، سونه کې چې کوم دی ملاوټ رالی، زما عزتمندو مالګه مې ورکړه، مالګه کې ملاوټ دی، مساله مې ورکړه، مساله کې ملاوټ دی، چاندی کې ملاوټ دی. د عالم علم نه علاوه په بل بازار ته لاړ شه، یو شی داسې وښایي چې هغې کې تا ته خالص ملاویږي ما سوا د قرآن نه. په دې معاشره کې قرآن او د احادیثو نه علاوه خالص سیستم دی کې ملاویږي. دا علم علماء سره دی، دا خالص موته ته ملاویږي. د دې زبر محفوظ، د دې زیر محفوظ، د دې آیات محفوظ، د دې رکوع محفوظه، د دې قیام محفوظ دی، د دې سجده محفوظه ده، د دې قاعده محفوظه ده، سبحان الله محفوظ دی، الحمدلله محفوظ دی، اعراب محفوظ دی، حرکات محفوظ دي، سکنات محفوظ دي، نقطې محفوظ دي، شد محفوظ دی، مد محفوظ دی. دا زموږ عزتمندو د دې علماو په قربانو باندې محفوظ دی. دا هغه قرآن کریم دی چې حضرت عثمان لا جمع کو او خلکو د دې قرآن د پاسه حضرت عثمان شهید کو. نن هم علما موږ او تاسو ته دین بیانوي، هم د دغه دین په پاداش کې خلک علما شهیدان کوي. الله دې ستاسو او زموږ سمجھ او پوهه نصیب کړي دي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته پوهه را نصیب کړي. موږ چې لګیو د بې دینۍ ښکار کېږو، هسې نه ښکار کېږو د بې دینۍ، هسې نه ښکار کېږو د بې دینۍ. نن زما مسلمان چې د بې دینۍ په لار باندې ځي، د خپل علماو اعتماد او بروسه ختمه شوې ده. او دا بروسه ولې ختمه شوې ده؟ چې شاته تحریک شروع دی، شاته محنت شروع دی چې دا مولا بدنام کا، دا مولا په دې معاشره کې بدنام کا، کله مولا بدنام کا، کله مدرسه بدنامه کا، کله وی مولا د خلکو حق وخوړو. د چا حق نه خوړلی دی؟ ما تاسو چې کوم دی د اختر په ورځ باندې سرمنې راغونډې کړي، د شپږ نیمو زرو روپو سرمنې راغونډې کړي، خو د چا پکې حق چې ولې ورکړم، خو د چا حق چې ولې ورکړم؟ کوم مولا د چا حق خوړلی دی؟ او زما په دې ځای کې څومره خلک داسې دي چې زما تنخواګانې ورته پاتې دي، ما چا پسې دروازه ټکولې چې راوړه زما تنخوا درته پاتې. څومره داسې چې په قبر ته لاړل، قبرستان ته دیره کې پراته دي، زما تنخواګانې ځان څه وړي. ما د چا قبر ته ولاړ یم چې زما تنخوا راوباسم؟ د
د دې علماو حقونه خلکو خوړل، مولا د چا حق نه دی خوړل. الحمدلله. اے مسلمانانو ورونو، نن دنیا لګیا دا چې د عالم بدی بیانې، زما عزتمند علما دا انبیاء وارثان، دا وارثان د انبیاء. رسول الله تم خلکو تکلیف ورسو. رسول الله ته الله وی اے پیغمبر مخه پکېګا ستانه مخکې خلکو موسی علی السلام تم ډېر تکلیف رسول، مخکې پیغمبرانو ته تکلیف رسول. دا خلک نه کلاري، دا عالم نه پریدي، دا زما عزتمند شیخ نه پریدي، دا نشه قرآن پریدي، نشه الحدیث پریدي، نه زما عزتمند نه مولا پریدي، نه د خانقاه پیر پریدي، نه تبلیغی پریدي، نه مجاهد پریدي، نه زما عزتمند مبلغ پریدي، نه صوفي پریدي، نه د خانقاه والا پریدي، نه د جماعت والا پریدي، نه د مدرسې والا پریدي. د خلکو ابوبکر عمر عثمان او کنزو، د خلکو ابوبکر صدیق زما عزتمند نه معاف کړي، د خلکو عمر فاروق په خنجر والده، د خلکو حضرت عثمان په خنجر باندې والده، د خلکو می علي مرتضی په خنجر والده، بیبي فاطمه جوړولې دا، بیبي حسنینو چې کوم د سرونه پرې کړی دي، دا خلک برحمان الله بل سپری. خو یو خبره ده، علما به ختم شي. نسوچ چې د علماو بدی بیانې، علما ختمول غواړي، ختم بشي، خو په دې مقدس مکه باندې به څوک هم نه پاتې کېږي، هېڅوک به نه پاتې کېږي. الله دې ستاسو او زمونږ په معاشره کې د علماو قدرداني پیدا کړي. هذا واخر دعوانا الحمدلله.